په دې ځای کې ذکر کو د دې د وجه نه خبره د چا روانه ده د دې نه مخکې خبره ده خاص روانه ده که نه خاص عام مشترک معول نو دا فعل چې دی دلته هم ذکر کا چې دلته هم صيغه د افعال وغیره دا خاص ده ټیک شو اصل کې خاص نه فعل امر چې دی د 14 مانو باندې تقریبا راځي تاسو به د اصول شاشي په حاشیه باندې چرته وګورئ الته به لیکلي چې د فعل چې دی د دې سو امر سو مانو باندې راځي کله کله تحدید د پار راځي ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر دا هم امر دی کنه چې سکه وکا ان اعتدنا للظالمين نارا یا فاتوا بسوره من مثله تعجیز د پاره هم راځي چې تاسو چلو کوي څه شی کوي یو مثال لوي د دې په مانو باندې تقریبا د 14 مانو باندې راځي کله کله د اباحت د پار راځي لکه تاسو به دغه ویلي واذا حللتم فاصطادوا کله چې تاسو چلو کوي حلال شنو بیا ښکار کوي دا د اباحت د پار دی جایز شو دا مطلب نه چې وجوب د پار دی ځکه چې اوس چې فارغ شو بیا وځي ښکار پسې ومنډي وایي ٹھیک شو د دې قسمه 14 معنی راځي لیکن د ټولو خلاصه تقریبا درو ته راځي د ټولو خلاصه چې موږ وګورو د صوت درې دای اخیری خلاصه ده هغه دا چې یا به د خپل برابر کس ته حکم کوي یا به د ځان نه بری ته کوي او یا به د ځان نه احکاته ته کوي بل شته بل صورت ده یا برابر کس ته یو ملګری بل ملګری ته وي په وده کې په عمر کې وغیرہ برابرۍ دې ته التماس وي دې ته څه وي التماس ته یو بل نه معمولی غونډه کې طلب التماس ته ویل کېږي په عربی کې دې کې څوک ځان نه بل نه اوچت نه غړي نه دا طلب کوونکې اوچت غړي او نه دا بل کس چې هغه دې اوچت غړي او نه دې هغه اوچت غړي خو بس یو التماس یو چې د ادنا نه اعلی ته کېږي لاندې کس بره ته حکم کوي نو هغه یا سوء ادب دی یا دعا ده که لاندې نه بره ته حکم وشي یا بیا ادبي یا څه شي یا دعای لکه اهدنا الصراط المستقيم اهدنا صيغه ده څه ده ته څه پته لګي څه شي ده امر ده شابه سره قابل شي دی رګه اهدي څنګه پیژني دا صيغه ده امر ده دې ته موږ څه شي ویو دعا ویو یا د برنه لاندې ته یا د برنه لکه اقیم الصلاه ادا کوي منزل را دا دې څه شی ویل کېږي دې ته امر ویل کېږي دلته مراد هم دقیق قسمت ادریم قسم نه دعا ده نه التماس ده نه تعدید ده نه تعجیز ده نه اباحت ده نه ندب ده دغه صرف څه شی ده وس دې ته ویل کېږي امر څه ته ویل کېږي قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء قول القائل على سبيل الاستعلاء لكي ما كتب دي 7 نمبر حاشیه باندې کرخه ځان راکاږي دغه یو کرخه راکاږي دقه دغه دي قول القائل وینا د وین کدا قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء كذا في نور الانوار نور الانوار کوم د استعمالوي وکنه قول القائل اولي کړي چې قول القائل کله ویني دي سر فعل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خارج شو ټیک شو على سبيل الاستعلاء چې کله وي نو دې سر دعا او التماس خالص شو ټیک شو او فعل نه مراد هر هغه څه چې دلالت کوي ټیک شو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء يعني طلب الفعل دا چې شه ده طلب الفعل وس امر چې ده دی وس په خپل بګدان د خبرې کوي هو من قبيل الوجه الاول دا هم د قبيله د اولنۍ وجه نه دی اولنۍ وجه چې شوا خاص عام مشترک معول یعنی د الفاظو د قسم نه دی د چې نه دی خاص چې دا د الفاظو نه ثابت ده د اقوال او د افعالونه نه ثابت ده نو دی هم وایي چې دا خاص چې دا لفظ دی او فعل نه دی یعنی امر چې دا فعل نه دی امر چې نه دی د یعنی د فعل د وجه نه به وجوب نه ثابتېږي پوه شئ په دې باندې لنډه خلاصه دا راوته چې وهو من قبيل الوجه الاول دا د اولنۍ وجه نه دی اولنۍ وجه مطلب دا دی چې دا څه نه دی د فعل نه دی دا د الفاظ نه دی خاص نه دی او خاص څه شو لفظ وکنه یو څه شو خاص بل یو خاص العام شو پکې بل
یو خاص الفرد یو خاص النوع یو خاص الجنس په دې درو وړو کې فعل شته دی کل په کل باندې څه شی دی الفاظ دي لہذا دې هم د الفاظ دي من قسم الاول دا اولنی تقسیم نه چې خاص عام مشترک مؤول دي مما ذکرنا کوم چې مخکې موږ ذکر کړل من الاقسام د اقسام شلونه من الاقسام ال20 شل اقسام دي د کتاب الله کوم دي تل لازم شابه زر وای آزاد وای یو دغه دی ها خاص مشترک د مؤول دی او دغه او ورپسې دغه دی نه ته خو هغه جمالي تاسو موږ یو دغه راغلی وزیر اعظم میر ظفر الله خان جمالي د نن تاسو ورته د مشرف په دور کې میر ظفر الله خان جمالي پښتون نو هغه صحافیان چې خو ډېر روان دي دا ولنه خطاب کوم چې خطاب وکړو نو هغه د پکې 16 مرتبه ان شاء الله ویلي او 13 مرتبه چشمي سمې کړلي ان شاء الله دغه نه پیش بینځه سره دی دغه وی څلور دی قسمونه وي خاص عام مشترک مؤول ظاهر نص مفسر محکم ورپسې خفي مشکل مجمل متشابه حقیقت مجاز صریح کنایه ورپسې عبارت النص اشاره النص دلاله النص اقتضاء النص اصل کې دي 14 څلور متقابلات نشل بزکه پوره شو فإن صيغة الأمر صيغة الأمر چې دا لفظ خاص دا څه شی دی من تصاریف الفعل د گردانونو د څه شي نه د فعل نه یعنی دا خاص دی خدا په افعال د تصاریف کوم گردانونه چې کیږي هغه د فعل نه کیږي لکه ضربا یضرب ضربا ضرب ها یا اضرب لا تضرب افعل لا تفعل دا ټول افعال د څه شي دي د فعل دي وضع کړی شوی دی لمعنی خاصن د یو خاص معنی د پاره د په دې باندې رد کوي په بعضی کسانو باندې چې هغه دا خاص معنی د پاره نه بلکې دا د عام معنی د پاره مشترک معنی د پاره وضع شوی دی دی دا وضع شوی دی چې د پاره خاص معنی د پاره هغه دا د ندب د پاره هم دی د اباحت د پاره هم دی د تعجیز د پاره هم دی د تهدید د پاره هم دی د التماس د پاره هم دی د دعا د پاره هم دی د امر د پاره هم دی د نهي د پاره دی وی چې وضع معنا خاص دا وضع کړی شوی دی یو خاص معنی د پاره هر قسمه مشترک او د پاره نه دی وضع کړی شوی لکه څنګه چې بعضی کسان په دې باندې قول کوي لکه معتزله دی وی وهو طلب الفعل دا په اصل کې دی طلب د فعل له امر څه دی طلب د فعل له دا خاص معنی ده وموجبه او حکم د دې عند الجمهور په نزد جمهور باندې الالزام الوجوب څه دی وجوب دی د جمهور اصولیین وی چې دا څه شی دی وجوب دی معتزله وی الاباحه نه معتزله وی الندب څوک دی او دا به ولی مستحب نه ندب او دغه غوروالی طرف ته مونږ چې کوم چیز باندې حکم وشو کوم چیز باندې حکم وشو نو کم از کم دا به غوري وي کم از کم دا به غوري ولی چې د غوروالي نه تلاندې راشي نو هغه به څه شي وي غوروالي نه لاندې راشي نو هغه به قبیح شي کنه چې غورم نه دی شو قبیح پاتې شو نو لهذا الله جل شانه ان الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر دا څه دی کنه قبیح او پر قبیح اشیاء باندې الله حکم نه کم از کم غورواله پکاره دا د معتزله دلیل بعضی موالک وی چې وموجبه الاباحه وې د ندب نه لاندې الاباحت دی وي د اباحت نه لاندې قباحت دی ټیک شو کم از کم یو څه چې دی هغه من حکم شو نو کم از کم دا به جایز قدرې لکه الله جل شانه فرمایي واذا حللتم فاصطادوا کله چې تاسو احرام نه اوځئ نو بیا ښکار کوئ دلته غورواله پکې نشته چې غوره خبردار سره لاړ ښکار کوي کم از کم څه شي دی وي ادنا مقدار ده جایزواله دی او کوم د جایزوال نه لاندې راشي نو بیا وجه شي کراهت بشي معلومه ده شو چې الله جل شانه په مکروه اشیاء باندې هم چل کوي حکم کوي ٹھیک دی نه دی سو کوئی التوقف په دې کې موږ چل کوو امام کرخی رحم الله وغیرہ د دوی مذهب دا دی چې په دې کې موږ توقف کوو هیڅ به هم نه وي چې امر صغرا لا د 14 معنی لري لہذا موږ یوې معنی له ترجیح نشو ورکولای تر څو پورې چې اغزه کې دلیل نه راغلی لکه اهدنا الصراط المستقیم راغی
نو دې ځای کې د لاندې نه بره څوک حکم نشي کولی نو موږ دا دعا شو ټیک شو واذا حللتم فاصطادوا راغی دلته دلیل موجود شو چې خو شاته الله جل شانه انعامات ذکر کوي او انعاماتو کې وجوب نه لزوم نه ورنه په انعام کې تا لزوم ثابت ک نو به چې شو هغه خو انعام نشو بلکې هغه څه شو او مصیبت وګرځیدا ٹھیک شو لہذا دغلطه د اباحت لپاره راغی فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر دیږي کې چې موږ سوچ فکر وکړو کومه اباحت د لپاره واخلو نو معلومه ده چې کفر هم جایز دی او څه جایز شو او اسلام هم جایز دی چې کوم مخوخه شي فمن شاء فليؤمن ایمان دروړي اباحت شو ومن شاء فليكفر کفر دیو کی دا هم چې شو اباحت شو لہذا دلته نو اباحت دی او نه وجوب دی او نه مستحب دی کفر کول نه مستحب دی نه واجب دی او نه جایز دی بلکې دا دلته معنا بل ورکي هغه څه شي دی تحدید دی ٹھیک شو پیرډ د چا دی کوم دی ها او بل طرف ته بالفرض او تقدیر کومنګه په دې ځای کې دعا واخلو نو دعا معنا به دا شي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر به به دا شي که تاسو کفر وکئ او دغه وکئ دغه دعا شو دعا هم نه ټیکيږي التماس هم نه ټیکيږي تهدید راغی یا فاتو بسوره من مثله که وجوب د پاره واخلو نو دا وجوب انسان کفر ته رسیدل تاسو خیال لري ته ځکه چې هر انسان کوشش شروع کوي چې د قران مقابله کو به وجه شي دا کفر دی که دغه دی مستحب دی دا کار واجب دی فرض دی سنت دی دی نو کفر دی لہذا امام کرخی وی چې موږ په دې ځای کې توقف کوو تر هغه وخت پورې تر څو پورې چې دلیل په دې 14 مانو کې په یوې معنی باندې نه راغلی هغه وخت پورې موږ به توقف کوو جمهور احناف وی الالزام مطلق امر راغی هغه به د چی شي د پاره